ګرانو کتونکو السلام علیکم. یو ځل بیا خبريال ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. کلیوال ماحول دی او د سحر ټایم دی او د سحر ټایم کې کلیوال ماحول او بیا چې کله داسې پټو طرف ته راوځي، باغونو طرف ته راوځي، نو دا غزې فضا معطرې هوا ښکلې هوا لګي، د آلودګۍ نه پاکه هوا او ذهن چې کوم دی نو هغه سره معطره ځکه خوشحاله ځکه چې یو خو شور نه او که شور ویم نو هغه صرف او صرف د مرغان وي چې هغه د انسان په ذهن باندې ښکلې لګي. نو دا ښکلې ماحول هم دی، ښکلي بوټي هم تاسو وینئ، د الوچو باغ دی، خو تر اوسه پورې دې کې الوچې لا ځکه نه دي شوي چې دا باغ چې کوم دی نو دا اوس کرلی شوی دی او د دغې خصمانه هم شروع شوې ده. ورسره د دغه باغ په پولو باندې که ګورئ نو دغه د سفیدارو بوټي کرلي دي او د دې هم ډېر لوی اهمیت دی ځکه چې کوم باغونه یې که نه هغه د الوچو باغ وي یا داسې نور باغونه نو د زول طوفان نه د بچ کېدو لپاره بیا د دې سایډونو ته دغه شان د سفیدارو بوټي ځکه کرلی کېږي چې باغ کې چې کوم بوټي چې هغه زول طوفان ورته نقصان نه رسوي. او د دې باغ په پوله باندې یو ډېر ښکلی انځر هم ولاړ دی. انځر چې کوم دی نو دا ډېر برکتي شی هم دی او پخوا به انځران ډېر زیات وو دلته، اوس د هغې د کمود وجه صرف دغه ده چې چونکې آبادي ډېره زیاته سیوا شوې ده او دغه پټي چې کوم دي هغه په کمي راغلي دي، نو د هغې د وجې نه دغه شان دغه مختلف قسمه د میوو بوټي چې کوم دی نو هغې کې کمي راغلی دی. دا د انځر بوټی ورسره که تاسو ګورئ نو دې ته دا د شلتالو بوټی دی او د شلتالو بوټي کې ښکلی انور هم دی، سهاري ماحول دی. دغه ګورئ زه ګورم چې په دې کې خو ماته ښکاري، خو تاسو ته هم ښودل غواړم چې په دې کې شفتالان چې کوم دی شته خو هغه لا واړه دي. دا د شفتالو او یا چې څه شف کې که نه خو سم وایي چې شفتالو که نه نو بلکل جي دا د شفتالو یعنی شلتالو موږ ته پښتو کې عامه پښتو کې د شلتالو بوټی وایي. یو د شلتالو بوټی چې کوم دی هغه دا دی او ورسره چې کوم دی که تاسو ګورئ نو د دې نه غټ بوټی چې کوم دی د شلتالو نو یو دا بوټی دی او دې کې هم شلتالان شته دی خو لږ دي او دا داسې بوټي دي که نه چې عام خلک هم د دې نه خوراک کولی شي، چونکې دا په پوله ولاړ دی او په پوله ولاړ بوټی چې کوم دی نو عام زمیندار وایي چې دا د هر چا دی او دا صدقه هم ده. نو چې کله په ټیو کې مونږ فصل کرو یا باغونه کرو نو هغې بیا د هغې په دغه باندې په پولو باندې چې کوم دی نو بیا دغه شان د میوهدارو بوټي چې کوم دی نو هغه هم ولاړ وي او هغې نه لارې وي چې کوم دی نو بیا چې څه خوري نو دا غټه صدقه ده. خو بهرحال ښه سوچ دی، ښه فکر دی او دغه سوچ و فکر مخ په وړاندې بوتل پکار دی. ګرانو کتونکو ډېره موده پس مې په پټو کې چې کوم دی نو د کیلې بوټي ولیدل او دغه بوټي به پخوا زموږ په کلو کې په کورونو کې ډېر زیات وو، د دې به باغونه وبا کېده او مختلف قسمونه به دي کې غټې کیلې به هم وي، وړې کیلې به په دې کې هم وي او دا به بیا او په کورونو کې به دا کوم ځای کرلی کېده، په کورونو کې به د کوي پخوا به کوي چې کوم نو هغه د پمپ کوي به نو هغه کویان چې کوم کړه نو هغه به د زه تاسو ته ښیم دلته کې پکې د یو کنده به غټه کنده به وکنشته شوه، په هغې باندې به یو لوټه وه او هغه لوټې باندې به اوبه راایستلی کېده او د هغې خوا شاته به بیا د کیلو دا بوټي چې کوم دی کرل کېده. کیلو بوټي به یې ځکه کرلې چې دې ته د اوبو ډېر زیات ضرورت وي او چې کوم ځای کې یخ موسم وي او کوم ځای کې اوبه ډېره زیات وي نو هلته د کیلې بوټی چې کوم دی هغه کېږي. نو دا د کیلې بوټی مې ډېره موده پس ولیده نو مایل چې زه تاسو ته هم د کیلې بوټی وښیم چې اوس هم هغه زاړه یادونه چې کوم دی نو په دې مختلفو کلیوالو علاقو کې چې کوم دی اوس هم شته او په کار دا ده چې دا مونږ ژوندي وساتو. دغه تخم دغه فصل چې کوم دی یا دغه میوهجاتو بوټي چې کوم دي نو د دې خصمانه کول ضروري هم دي او خیال یې ساتل چې کوم دی ډېر په کار دی چې څه ناڅوک چاته فایده خو رسي که نه، ټیک دی که نه. او نن سبا کیلې تاسو ګورئ کیلې ډېرې ګرانې هم دي، 200-250 روپۍ درجن دي. نو بیا چې خپلې کیلې وي نو بیا خو د بازار کیلو ته څه ضرورت دی، صحیح ده که نه. او
دا بوټي چې کوم دي نو دا هم د الوچو بوټي دي او زما نن ډېر زیات غټ خواهش و ځکه چې د دې باغ ډېره موده وشوه چې دا کرلی شوی دی دا بوټي چې کوم دی غټ بوټي هم دي او د هغې په نسبت سره دا ښه دي نو دلته زموږ یو زمیندار ماما دی هغه نه ما تپوس وکړو چې یاره دغه دا بوټي خو ډېره موده وشوه داسې خوار دي نو هغه ویل چې یاره دا چونکې دا غنمو فصل و دې کې او دې کې د ګنو فصل دی نو ګنو فصل دا اوبه ډېره زیاته ورکړی کېږي زمیندار ورته اوبه ډېره زیاته ورکوي نو د هغې د وجې نه بیا دا باغ چې کوم دی نو دا د هغې په نسبت سره ډېر زیات ښه دی نو دا لاندې کې تاسو وینئ که نه دا د ګنو تیغې دي ګنې خو ختم شو خو بهرحال دا باغ چې کوم دی نو دې ته اوبه میلاویږي او چې کوم باغ ته اوبه زیاته میلاویږي نو هغه ښه وي که نه دا اوس وګورئ تاسو د هغې په نسبت سره د دې بوټي چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ښکلي دی ګرانو کتونکو ګورئ دې کې بلکل دي د شلتالان پکې تاسو وینئ که نه واړه شلتالان پکې شته ښه ډک دی دا بوټی ښه نو د خوراک خو نه دي خو بهرحال د کتو لپاره مناسبه ده چې وکتی شي ورته او که چېرې اوس یې مونږ راوم شو کوو که نه نو بیا دا به تریخوالی کوي ځکه چې دا شفتالو دی او شفتالو چې کچوي نو دې خوږوالی نه کوي تریوالی هم پکې نه بلکې دې خوږوالی کوي تاسو ګورئ دا شلتالو یې دکه د شلتالو ښکلې دانې پکې دي نو که بیا پاخو نصیب ورنو نصیبه مو وکړه نو بیا به ورته راشو بیا خورو که نه ټیک دی که نه او دا چې کومه ده نو دا جنګی ده جنګی مونږ هغه ځای ته وایو چې هلته زمیندار چې کوم دی نو هغه څاروي تړي او بیا په دغه پټو کې چې کوم دی هغه یوي وکړي یا لونو وکړي یا ترېشلي وکړي او د دغه ترېشلو نه پس چې کوم دی نو بیا هغې دلته راځي دلته یخ سوری وي مونځ کوي ما تاسو ته کوې خولو خو کوې بند شوی دی هغه کوې په ځای اوس چې کوم دی نو اساني دا راغلی ده چې پمپ لګېدلی دی او دغلته بیا څاروي ولاړ وي نه هغه تاسو ګورئ که نه غټ چې کوم دی ونې دي د توتانو دي بیکاڼې دي الایچي دی او ورسره دکه باغ دی او د دې باغ سره چې کوم دی نو بیا دک کټونه پراته دي کې آرام کوي او بیا چې کوم دی نو چې آرام نه پس بیا خپل کار پسې ځي جی ګرانو کتونکو دا و کلیوال ماحول او بیا د کلي چې کوم مل ورته موږ وایو کوم پټي و نو هغه هم موږ تاسو ته وښودل او که تاسو د لرې ګورئ او دا سپین ښکاري نو دا هغه بوس دی چې کوم غنم ریبلی شو بیا هغه لو شو بل پروګرام کې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر بل پروګرام پورې د الله په امان